نوې خبره نه ده. د الله په دین کې سخت راځي. اے د الله د دین مجاهدینو، اے د الله د دین دعاتو، اے د الله د دین پهردارانو، اے د دې زمانه علماو، اے د دې زمانه طلباو، اے د دې زمانه د الله د دین پهردارانو، د ختم نبوت چوکیدارانو، د ټولو نه زیات د الله د دین په لارو کې ابتلا او امتحانات دا په انبیاو راغلي دي. چې کومه سخته درله د الله په دین په استقامت باندې راشي خوشاله شه. ثم الخير فالخير. الله رب العالمین هر چاته د خپل دین سخت نه نصیب کوي. الله خپل پاک دین د هر چا په خلو باندې نه سیراب کوي. الله خپل پاک او سپین قرآن د هر چا په وینو باندې دا الله رب العالمین نه سیراب کوي. وینو کې الله د وینو انتخاب کوي. دا زما د دین د سیرابۍ دپاره زه قبلومه، زه منتخب کومه. بنا کردن د خوش رسمه بخاک و خون و خلطیدن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را. نن 30 مئی دی غالبا په دې ورځ باندې زما استاد حدیث، زما د بخاری استاد، زما د ترمذی شریف استاد حضرت مفتی نظام الدین سامزی شهید رحمت الله علیه په خپل وینو کې سور کفن الله لریږل شوی. نننۍ ورځ د شهادت 20 کاله پوره شو. 2004-2024 خولي علما د پاکستان خلقو د یو ملک نه الله رب العالمین ته د اهل علمو سره کفنونه په دومره مقدار کې نه دي تلي څومره چې د پاکستان نه تلي. زه کم تاسو ته رایاد کم، زه کم ګل تاسو ته رایاد کم. حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه اسې دا ښکلي سینه چې بخاری پکې پروت او ترمذی پکې پروت، دا د ټوپک او د تماچې د ګرمې ګولۍ قابله وه. په دې ګلونه شیندل پکار او دا مونږ الله له سوری سینه لېږلې ده. د الله د دین په لاره کې سخت راځي. علماو ګیلې مه کوئ. مونږ په ډېرو معمولي خبرو ګیلې شروع کړو الله ته. خدای ستا د دین دپاره مو دومره سختې دومره تکلیفونه برداشت کړل، مونږ هېڅ تکلیف نه دی برداشت کړی. مونږ کو وایو مونږ سفرونه کړي دي، زمونږ به څه سفر وي په موټر سایکل او په ګاډي په پستو سیټونو کې راشه د صحابه او د الله د دین دپاره سفر یې وګوره چې خپې به یې پولۍ شوې، پولۍ به ماتې شولې، خپې به یې غوښې شولې، د خپلو کپړو نه به یې چیرړې وشلولې او په هغه چیرړو باندې به یې خپلې خپې وتړلې او د هغې نه وروسته به یې بیا وې یا رب ما عبدناک حق عبادت. مونږ او تاسو به الله ته څه کوو. د دې امت علماو خپل منصب وپېژنئ، د خپل علم د هغې هدف وپېژنئ. تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وارثان یئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو جامع هستی او جامع شخصیت و. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک معلم و. د تعلیم او د تدریس منصب تاسو ته د نبی علیه السلام نه په میراث کې پاتې دی. نبی علیه الصلاة والسلام د امت د اخلاقو د تکمیل دپاره الله را لېږلی او بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مجاهد و، نبی الرحمت و رسول الملاحم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سائس او حکمران و د ریاست مدینه. امامت صغرا هم د نبی علیه السلام میراث دی، امامت کبرا هم د رسول الله مبارک میراث دی. امامت صغرا باندې اهل فتن ادریږي. زمونږ زړونه درد کوي، مونږ وایو امت به ګمراهۍ ته لاړ شي.
ان شاء الله العزیز من او تاسو نن په دې سیرت النبی کانفرنس کې دا عهد کو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د زندګۍ ټولې شعبې او ټولې پهلوګانې کو علماي ژوند کوي مونږ د عوام ورونه به ورسره په هر ځای کې کلک او په نره باندې ولاړ یو ان شاء الله صحابه او چرته نبی علیه السلام تنها نه و پرېښی کو نبی علیه السلام د عقاید اصلاح کوله صحابه ورسره څنګ په څنګ ولاړ وو کو نبی علیه السلام دعوت ورکاو صحابه ورسره څنګ په څنګ ولاړ وو کو نبی علیه السلام مسجد او مدرسه جوړوله صحابه ورسره څنګ په څنګ ولاړ وو د طلباو د هغې د خوراک تقسیم چې به کېدو نبی علیه السلام مبارک به لس صحابه د ځان سره طالبان د صفې بوستل ابوبکر صدیق به بوستل حضرت عمر او حضرت عثمان به بوستل صحابه او نبی علیه السلام د تعلیم په میدان کې تنها نه دی پرېښودلی صحابه او نبی علیه السلام مبارک د جهاد په میدان کې تنها نه دی پرېښودلی فرمایل به ورته نحری دون نحرک یا رسول الله د الله حبیب زما سینه به ستا د سینې نه مخکې ښه کو غشی راځي نو په ما باندې به رالګي او ته به ترې نه بچ کېږي زنانو به خپل بچي د دواړو جهانو سردار مبارک ته راوړل او به فرمایل ورته د الله حبیبه چې کافر در باندې گزار کوي نو د ډال په ځای باندې ورته زما د زړه دا ټوکړه ښکلی ماشوم مخې ته کوه دې کو په منځ کټ شي نو خیر دی خو چې ستاسو په وجود باندې چرته زخم را نشي علماو سره به په هر میدان کې ودرېږو ان شاء الله العزیز د علماو به مرسته کوو ان شاء الله العزیز او که مونږه ژوندي نه وو مونږ به خپل نوي نسل ته ان شاء الله العزیز دا فکر دا نظریه او دا مشن دا به ورته پرېږدو یو نه یو ورځ به الله رب العالمین راولي چې دین به غالب کیږي ان شاء الله العزیز دین به حاکم کیږي ان شاء الله العزیز دا مظلوم قرآن به تر څو پورې زمونږ په تاخونو کې په دوړو کې پروت وي یو نه یو ورځ خو به الله دا د پاکستان په سپریم کورټ باندې حاکم کوي ان شاء الله العزیز